صحیح شو نو مونږه موډ اف اکشن یې سره لاندې خبره موډ اف اکشن how the enzyme work پرون مونږه یو ډېر ساده غونته خبره وکړه چې لاول انزایم او سبسټریټ چې کنه دا دواړه رايوځي شي څه شي انزایم او سبسټریټ رايوځي شي دغه کنډیشن ته وایي انزایم سبسټریټ کمپلیکس او موږ وایو چې د انزایم سبسټریټ کمپلیکس په ټیم کې دا سبسټریټ پروډکټ ته کنورټ شي به انزایم جدا شي پروډکټ جدا شي ٹھیک ده نو دا دغه اکشن میکانیزم دی موږ سوال یاره substrate and enzyme come close to each other اولنۍ خبره ده چې دا بل اول یو بل تر نږدې شي هغه چانس دی کنه کوم روان دی یو بل راغلو بیا به بل سره شي combine both combine and form څه شي جوړ کی enzyme substrate complex enzyme substrate complex جوړ کی بیا موږ وایو چې په دغه ټیم کې substrate is converted into products at this stage substrate is converted to products or enzyme juda shi enzyme separates now it is ready for the next reaction دا خبره دا زیاده چې موږ وایو چې د انزایم سبسټریټ کمپلیکس جوړیږي څنګه دا غي سم میکانیزم دی نو دې متعلق د تیوریانې دي there are two theories for enzyme substrate complex formation اولنۍ تیوري ته موږ وایو کی lock fit theory key lock fit theory की पेज ने लगा चाबी और lock ताला لکه څنګه چې یو مخصوص تالا په یو مخصوص چابۍ کې فټ کیږي کنه په تالا کې د مخ کې نه دغه چابۍ د پاره زی الریډي پکې زی زی او چابي راشي پای کې فټ شي نو دغه شانته دا سړی وایي چې په انزایم کې د مخ کې نه د یو ځای جوړي صحیح پکې یو ځای پکې جوړي او هغه ځای ته موږ سوایو اکټیو سایټ دسی وکنه او دا اکټیو سایټ چې دا به د سبسټریټ کمپلیمنټري وي کمپلیمنټري څه ته وایي اپوزیټ اپوزیټ او کمپلیمنټري کې فرق دی لکه نو جیومټریکلی او د چارج په لحاظ سره به دا د سبسټریټ صحیح کمپلیمنټري لکه دې مارکر دې سو کې تاسو وګورئ دا او دا سر د یو بل د پاره سدي دا کمپلیمنټري دي اپوزیټ خو به بل مارکر د دې مخې دا د دې مخې دې ته اپوزیټ وایي صحیح ده نو موږ وایو پدې کې لکه اصل پدې کی پوینټ ځان کوه کوي چې د خبره کوي څه دی وایي چې پدې انزایم او پدې سبسټریټ کې د مخ کې نه یو بل ته ځای جوړي صحیح ده او په قضیه کې د راځي او فټ کیږي چې کله فټ شي انزایم سبسټریټ کمپلیکس جوړ شي نو په دغه ټیم کې د انزایم ولګي او د سبسټریټ مات کی او سته کنورټ کی پروډکټس دا یا کې دیشي چې دا دو سبسټریټ یو د یو ځکه تک ریاکشن خو دوه قسم دي کنه یو سنتټیک ریاکشن دی یو ډسترکټیو یو کنسترکټیو په یو کې یو شی جوړیږي بل کې یو شی ماتيږي تاسو دا کنه نو دی وایي چې په دغه ټیم کې دا پروډکټ ته کنورټ شي او بیا پروډکټ زی نو د دې تیوري اصل کې چې کوم پوینټونه دي په هغه لګزان پوه کوي نو البته تاسو ته د بل نه فرق محسوس شي یعنی د ټول نه ورنه خبره څه شي ده چې enzyme has an active site which is complementary
complementary to substrate in the sense of pasaki complementary in the sense of geometry and charges. यानी د دوانو چارج به اپوزیټي او شکل به هم د شي چې په بل کې پکټ کیږي. enzyme has already an active site ها یا geometrically complementary یا په دې از نرسته وګدا د وټکه ولي کوي is already which is already یعنی د مخ کې نه دی سي complementary صحیح ده. نو په دغه complementary sites کې دا substrate کینی او کنه چل خو به چارجز کې ده په پولریټي خو به کم سے کمی کنه تاسو چې امینو اسیډز ویلیو کنه تاسو ویلیو چې په امینو اسیډ کې الکایل گروپ سلور قسم دي یو هغه دي چې بالکل نیوټرل دي دي دویم هغه دي چې پولر دي خو چارج پکې نشتی دریم هغه دي چې نیگیټیو چارج دي او بل هغه دي چې هغه پازیټیو چارج دي. نو دا کوم شکل چې جوړ شو دی دا څه دی خو دا امینو اسیډ توشینی دی هغه الکایل گروپ بهر نه دی. نو ځینې الکایل گروپس په دې کې ځای په ځای به ځینې پازیټیو وي ځینې به نیگیټیو وي ځینې به نیگیټیو وي ځینې به پازیټیو وي ځینې به نیوټرل وي ځینې به اسې پولري صحیح ده. نو دغه چارجز لګي او دا سبسټریټ ځان ته راکاږي صحیح ده. خو کوېسچن دا ځای دی چې کله دا په دې کې کینی که نه when the substrate fit inside the complementary active site date time tamam complex kana it is converted to products. اوس موږ چې products جدا شي او انزایم جدا شي فاینلی څه شي دا دوانه جدا شي. فاینلی substrate sorry उसको substrate ना देखना उसको product है product and enzyme separates ठीक है and enzyme is ready to complete a new reaction. Now the theory ta mangawayu key lock fit theory the key lock fit theory the khabare ta tasu gorai ma pa kya thake pa agazi ke lag juda wale ko چې ګوره په انزایم کې یو خاص ځای دی هغه ځای ته اکټیو سایټ وایي او دا اکټیو سایټ به د سبسټریټ بالکل کمپلیمنټري لکه هغه پکې فټ کېږي کمپلیمنټري هغه چې یو بل کمپلیټ کوي نو د جیومټري یا د شکل په لحاظ سره به هم صحیح کمپلیمنټري وایي او چارجز به هم داسې چې هغه یو بل زغلی نه اوس په دې طرف کې هم پازیټیو دی په طرف کې پازیټیو ته څنګه رانږدې کې او ول زغلیږي یا دواړه طرف ته نیگیټیو شي نو څه نیگیټیو څه پازیټیو څه پولریټي څه نان پولر بنان پولر ته مخامخ کیږي په دې لحاظ سره دا یو بل راکاږي کینی دغه تمنګ سټیج تمنګ وایو انزایم سبسټریټ کمپلیکس په دغه ټایم کې سبسټریټ از کنورټډ انټو پروډکټس اینڈ دین ریمووډ په دې تیوري کې چې د ټولو نه غټ ډرا بیک ته یا فیلیر دی یا مونږ وایو چې هغه نشي ایکسپلین کولای دا څه نو هغه څه دی هغه دا خبره ده چې خانه د سبسټریټ او انزایم د یو بل د چارج په لحاظ سره کمپلیمنټري دي کنه نو چې د کیناسته به دی بیا راوباسي څوک پوه شوې کنه چې لکه چارج اپوزیټ و د په ګال تکې نه اسنه د موس راوباسي څوک دله خو بیا نه چونه سټکای په کار دی د تراونه نه کدي څنګه دا لکه دا د ډرابیک ته یا لیمیټینګ فیکٹر دی یا د دې تیوري لیمیټیشن دی لیمیټیشن پیژنې لکه د هر سړي سره لیمیټیشن زی کنه څه کمزوریاں وي دي سبجیکټس وي ته زمان ته پوسو کوم مال نه راځي یاره
نه ما لیمیټیشن دی زما کار نه ځان نشم ایکسپلین کولای دا تیوري دا خبره نشي ایکسپلین کولای او خبره څه ده how products are removed from active site awali because they have opposite charges due to opposite charges لکه دا د دې تیوري لیمیټیشن دی خلکه صحیح دی لیمیټیشن په مطلب پوه شوې لکه ها اوس د دې نه بعد بیا الکه دا کی لاک فټ تیوري د چا ده یو د کوشلینډ ده دا کوشلینډ ده دا فیشر تیوري ده او بل د کوشلینډ تیوري ده چې هغه ته موږ وایو انډیوس فټ تیوري سو ته وایو انډیوس فټ په دې دوانو تیوریانو کې اصل خبره د څه شي ده د دې ټکی ده لمانځه دا جدا لیکل لګا نه دا کرخه مې تلاندې کړل په دې ټکی نه ملاول پرې خو بیا مې جدا ولیکو that was the key point that is the key difference that is the major difference دا تیوري وایي کنه چې خانه دا انزایم چی کنه لکه په دغه اکټیو سایت یو ځای ته وایي خدا د سبسټریټ کمپلیمنټري نه آلریډي د سبسټریټ کمپلیمنټري نه لکه سپوز زویما د زما سره سبسټریټ دی نه نو دا دوانه کمپلیمنټري نه د دې په سزینو کې اپوزیټ چارجز او په سزینو کې اټریکټیو چارجز خو اورال پکې اټریکټیو فورس دی نو دا سبسټریټ او انزایم ولګي او یو بل راکایو څه چلو کی خو د په سزینو ما تاسو ته وې چې پاره کې ریپلسیو فورسز دی ها نو دغه ځای خو به یو بل ټیل وی کنه لکه نور خو اورال پکې اټریکشن دی خو دغه لږ ځای خو پکې ریپلشن دی نو دا ولګي او په دې انزایم دا انزایم چې دا الاسټیک باډي دا سره نو دا الاسټیسټي په وجه باندې په دغه تیوري کې انزایم چې دا نان الاسټیک باډي دا نو د دې الاسټیسټي په وجه باندې دا سبسټریټ په دې انزایم کې ځان لزه جوړ کی سو کی سبسټریټ ولګي او په دې انزایم کې ځان لدغه شانتي خبا قاعده لکه سبسټریټ چې دا نان الاسټیک سیز دی مونږ وایو چې را دې بګری سي زه ولا ورکی دي سي د دې شکل اختیار کی یعنی او د دې نه بعد دا سبسټریټ چې it is converted into products اوس چې کله دا پروډکټس بدل شي دا کمپاوند بدل شو نو چې کمپاوند بدل شو نو یو خو د چارج ډیسټریبیوشن بدل شي نو هغه ورال کوم اټریکشن چې هغه ختم شي نو په سزینو باندې خو ریپلشن وکنه هغه ریپلشن چې راوالي او الاسټیک سیز د وجوده بار راولي پوښي به خبره کنه ته پوښتنه لگا اپو د فزیکی سره په کې ها اپو د فزیکی کنه لکه زویما ټوټل په دکې 10 اټریکټیو چارجز دي یعنی 10 پکې اپوزیټ چارجز دي پرس کا او زویما چې پکې سیمیلر دي چې پکې نو د دو په منځ کې نت اټریکشن 4 چارجز نشو یعنی دو پازیټیو او دو نیگیټیو شو کنه صحیح شو اوس چې کله د ریاکشن وشي کنه نو د دې کمپاوند دا نیچر خو بدل شي کنه نو چې دا نیچر بدل شو نو په دې 10 کې تقریبا 5-6 چارجز هغه اپوزیټ ختم شي لکه کېدای شي دا 5 اپوزیټ چارجز پاتې شي کېدای شي 6 پاتې شي نو اس اپوزیټ او اټریکټیو سیمیلر دي خو دلته کې هغه الاسټیسټي اف د انزایم چې دی اوسره انزایم چې په شاټل والے شاو دی جی تلګه د کم ځای ته ما پیژنې ته څه ځای ها ته ما ځای ما مخکې د ډېر لیدلای یا ستا روغ چرته نه مستانه سینیئر
نه نه ته کم کال سبق دې کم نه ویلای ها فرق واضح کوم او بل بده ډېر انټرېسټینګ خبره ده هغه به تم وکم تاسو به زده کړئ زه وایم چې په انزایم کې د مخ کې نه د سبسټریټ د پاره ځای یې نه د مخ کې نه پکې ځای نه صحیح شو لکه په دوانو کې دیو بل کې اکټیو سایت خوشته اکټیو سایت د ځای نوم دغه ماخله ده دا معنی سره وشاند سو خو چې کله اسی راشي نو هغه ته دا ایڈجسټ لکه دا ایڈجسټیبل ځای دی نو موږ وایو چې را the active site of enzyme is not complementary for substrate already دا چل په دې already ټکی کې دی یعنی په هغه کې مونږ وی چې په انزایم کې د مخ کې نه یو جوړ ځای دی څه دی لکه څنګه چې په تاله کې هغه روغ کندر او روغ چابیره شو پای کې کینی داسې ویلو که نه د مخ کې نه موږ وایو چې په انزایم کې ځای دی او هغه بالکل یو بل له فټ ورځي په دې کې موږ وایو په دې بله تیوري کې چې نه په انزایم کې د مخ کې نه داسې څه ځای نه چې هغه د دې سبسټریټ سره کمپلیمنټري ها البته د دو دواړو چې کوم اټریکشن دی یو فورس دا شو او دویم الاسټیسیټي اف د انزایم دا دواړه فیکٹرز لګي او دا دومره یو بل راکاږي چې دا سبسټریټ ته په دې انزایم کې ځای جوړ شي انډیوس پیژنئ انډیوس لکه یو سړی مجبور کول یو سړی ورته کارل چې لکه وکړ شابه کنه تیزول تیرا کول انډیوس دیته وي انډکشن یو سیز اثر نه چې په بل سیز کې کم چلو شي کنه هغه ته وي انډکشن انډیوسډ الکتروموټیو فورس نه پیژنئ فزیکس کې نه ویلې یعنی په یو کوایل کې الکتریسيټي ده د سره په خوا کې بل کوایل لنه دا غینه چې بده کې کم کرنٹ پیدا کیږي نو هغه ته انډیوسډ الکتروموټیو فورس وایي یعنی کرنٹ خو هغه کې دی خو دا هغه چې د په الکترونو کوم انډکشن وکي نو بده کې کرنٹ پیدا شي نو انډیوس څه مطلب دی لکه بل سیز مجبور کول روانول جوړول تیارول نو د دې اولنې پوینټ دا چې د مخ کې نه د انزایم او د سبسټریټ د یو بل کمپلیمنټري نو خو د انزایم او د سبسټریټ په منځ کې چې کوم چارجز دي اټریکټیو هغه او elasticity of the enzyme دا responsible دی اصل کې مونږه سوایو چې the attractive forces between enzyme active site active site and substrate attracts each other number 1 او دویم منګه وایو چې الته کې پروتین وته الاستیک هم دی enzyme is elastic therefore a complementary active site is induced in the enzyme د دې دوه فورسز په وجه د elasticity او د اټریکشن په وجه باندې په انزایم کې یو کمپلیمنټري ځای سبسټریټ ته جوړ شي صحیح ده یا as a result of all this صحیح شو as a result of attraction and elasticity of enzyme a complementary site is induced in enzyme for substrate the substrate د پاره زه جوړ شو اوس په دې ټیم کې موږ چې ریاکشن وشي او substrate is converted into products په دې سټیج کې څه شي ریاکشن
At this stage, substrate is converted to product. او د دې په ریزلټ کې دا چارجز چې دا بدل شي ځکه چې پروډکټ بدل شو نو چارج به بدل نه وسو. As a result, the charges of substratum change. Of substrate changes. Changes نه لیکل کېږي یاره. نو چې چارج اپ اټریکشن ختم شو نو الاسټیسিটি اپ انزایم ولګي اوس پروډکټ بهر ته گزار کی. Now the elastic nature of active site expel the products. Expel taking outside done خپل پروت دی because there are no attractive forces. په دې تیوري نه په ځوان پوه شوي بیا ورته لږ وخت کېدی. موږ وایو چې کیلک فټ تیوري دا ده چې په انزایم کې د مخکې نه واضح خولۍ نیوله انزایم د مخکې نه پکې یو کولاو ځای دی چې په هغې کې سبسټریټ راځي او بلکل فټ ولا ورځي دي چې نو دې چې کله راشي دغه ته موږ وایو انزایم سبسټریټ کمپلیکس. په دغه ټایم کې سبسټریټ مات شي پروډکټس ته کنورټ شي. صحیح بیا جدا شي. خو په دې اعتراض دا دی چې دا تا دلته کېناو مو د کېږه لکه داسې تا دلته کېناو نو دلته خو اپوزیټ چارجز وو نو اوس دی واپس څنګه راووت چا راوویست. دې خبرې جواب د دې تیورۍ سره نشته. نو بله تیوري دا انډیوس پیټ هغه چې نه په انزایم کې د مخکې نه چې کوم اکټیو سایټ دی هغه داسې واضح خوله نه نیولي. صحیح شو چې کله سبسټریټ راشي نو د سبسټریټ او د ده په منځ کې اپوزیټ چارجز وي نو دا یو بل راکاږي. اول ته ورته اکټیو سایټ اف د انزایم چې الاسټیک باډي ده اوله ځای ورکي نو دی پکې ځان له ځای جوړ کي نو چې کله د پروډکټس ته کنورټ شي نو د دغه اټریکټیو چارجز خو بدل شو که نه کمپاوند بدل شو او الاسټیسিটি خو شته نو هغه الاسټیسিটি ولګي دی بهر واپس راوولي. صحیح ده؟ وباسې والا زه ته بل یو څیز بیا مې ته اراده ده چې ویښیم راته دې نه بل ګوډې بهر دې کې به خبرې خو لګه ته وخت کې بهر ده که نه. من پرون یو خبره کړې وه چې د انزایم په پریزنس کې چې کوم ریاکشن کیږي نو هغه کم اکټیویشن انرژي غواړي یا په کمه انرژي کیږي اورال نو چې اکټیویشن یې کمه شو نو خرچه ټوله کمه شوه که نه. دا الکتریک ګاډي چې د هایبریډ د دو خرچه ولې کموي؟ ګاډی عام طور په دې پاسېدو کې ډېر زیات پېټرول سیزي او هغه تاله په سر روان کي په موټر په بیټرۍ کې چې کوم موټر لګېدل دی نو ستا اکټیویشن انرژي چې بچ شو نو اورال انرژي ستا بچ نه شوه. ټیک ده؟ او لکه دا تاسو دا پوینټس ولیکل. زه وایم د انزایم باندې چې کوم ریاکشن کیږي که نه هغه د عام کنډیشن نه په کمه انرژي کیږي. دا ولې؟ لکه زه تاسو له یو سمپل اگزامپل درکم که نه او تاسو ته دا ووایم چې یاره زما د کور خرچه چې ده که نه دا 40,000 روپۍ ده. خدای دې کي صحیح ده خدای دې کي نو لکه زه یم چې یاره زما د کور خرچه 40,000 روپۍ ده او دا زما دا ملګری مې دی دوست مې دی سجاد او دی وایي چې یاره سره ته خو لوپر یې څوک په 40,000 روپۍ څوک خو کورمه ذاتي ته ماله 20,000 روپۍ راکوه یا 25,000 روپۍ مال راکوه د میاشتې او ستا ته پیریان خلاص زه به یې دله کوم جی مثال در کوم که نه او زما د کور خرچه واقع سوی 40 او دی ماله په 25,000 کوي د دې خبرې څه مطلب دی؟ نه که نه هغه خرچه خو زه د خوراک ته نه وایم
زما پیټرول ته کته ګاډي ته شل پیری واخا صاحب واچو هغه نه خوري زما د بچو چې د پیس ورکه هغه پساګو نه لي زویم زما خرچه 40000 وا او د زمانه سوالي 25000 ریال یو زما د کور خرچه روانه ده نو دې خبره څه مطلب ده پس په واره دې په هیڅ نه ده په دا پس د جیب اگدي کنه اوس خو ویل نه کنه دې څه مطلب ده دې پس د جیب ګوره د فزیکس په یو لا ځان کوی لا اف کنزرویشن اف انرژي ګوره په یو باند کې چې کله د دې پورشن او د دې پورشن چې کم فورس اف اټریکشن دی کنه او دا باند تماته نو دې له تم دومره انرژي ورکې چې د دې د فورس اف اټریکشن ته ورکم کې لکه دغه د متبر واوړي بل مثال ته وکړي دې دوانو الکانو لاس ورکړل څه چې لګړل او زه د دې د لاس کولا اوما نو څه پکار ده زور پکار دی کنه نو کدا زور زکوم او کدا تکه او کدا دې او کپدی ګټ راغورځي خو دومره زور په پکاري چې د دیو د دې اټریکټیو فورس نه مو اوري نو الله بد لاس کولوي کبل سلاره تاسو معلومه ده یعنی د دې لاس کولول د پرم دقم رزور پکار دی هم وایو چې را سجادي کوي د پیلیو نیوټن فورس اپلای کوي چې دغه کې په 10 اپلای کوي لکه د نه بچت کوي واټ از د لاجیک لکه د انزایم سی چل کوي تاسو یو په دوه ټکو ځان پوها کوي ما تاسو ته په دې چپټر په بل چپټر کې لګ دسی په اشاره کې یو دوه ټکی ویلیو چې ریاکشن دوه قسم دي ریاکشن څو قسم دي دوه کم یو ته مونږ وایو اگزرګونیک ستوي اگزرګونیک چې یو باند مات شي یا یو ریاکشن شي په کې انرژي راوځي ریلیز شي او دویم ریاکشن هغه دی چې هغه ریاکشن کیږي نو هغه لا واپس نور د کور وړي انډرګونیک پوښي په دې دوه خبرو دا کوم ریاکشن دی چې اگزرګونیک به کوم به انډرګونیک دا ډېر اسانه فارموله ده مثال ورکوم د دې دوه لګانو دیو بل سره دوستی را اته دیو بل نشوکه نو سبب پکاري پکار به کنه دا انډرګونیک پروسس ده یعنی دا بریکینګ سره دا انډرګونیک ده مطلب دا ده چې کله اپوزیټ فورسز کنه یو پازیټیو او یو نیگیټیو لکه دا ا دی او دا په یو بل پورن ختی دي نو چې دا ته د یو بل نه سیپریټ کې نو دی له څه پکار ده انرژي از ریکوایرډ کنه دا اپوزیټ فورس ته څنګه دی یو بل نه شو کې بغیر د زور نه یاره ځان په دې لاجیک پوه کوي ته زندگی بر مسله نه ښه اوس راشه بل یو کمپاوند د نیگیټیو او بل کمپاوند هم د نیگیټیو لکه A او دا په یو بل پسې ان ختی دي نو دا چې ته ماته نشچل بغواړي انرژي به درکې ک ته بول انرژي ورکې تا لکه تا دې سپرینګ د دباو کړه دی نیول چې ته پرې دین ته کار نه کوي دغه شانتي را پازیټیو کیس خبره ده یعنی بی او بی دا باند چې کله ته ماته نو دا به تعالی انرژي درکې نو دا به اگزرګانی کی عام طور خلک کوئی په باند ماتېدو کې انرژي راوځي نه دسی نه ده د باند نیچر بدل لې لکه په دا هم ماتې د دی وګوره دا ماتې د چې دی دا انډرګانیک دي او دا ماتې د اگزرګانیک دي اوس راشه سینتھیسس لا سره راشه لکه ستا سره A د پازیټیو او B د سره د نیگیټیو او دا ته یو ځای کې A او B چې یو ځای کېږي نو دا به څونه زور غواړي نه تاله به درکړي دغه خبره وه که نه یو سړي لکه دا ښځه موږ له وکړي جو هغه ښځې هم چېرته کې خو ویلی چې ځینې شو جو هغه پلار یې ورته لکه 100 روپۍ به راکړي 100 به در کوم لکه قصه شروع شوه که نه جو هغه ښځې هغه پلار ورته شړی یو 50,000 به زه در کوم خو زما دا لور وکړه نو خلکو ته یې ویلې نه هغه بچې ځي
خو چې 50,000 روپۍ ورکړم شرم مو بچ شي که نه هغه هسې هم راتلو په یو بل پسې او ته پرېږدې نو هغه به الټه تاله انرژي درکړي الټه به تاله انرژي نو تو ګوره دا سینتھیټک ریاکشن دی سره خو دا اگزرګانیک دی نو سینتھیټک ریاکشن هم اگزرګانیک کېدی شي پوه شوې په خبره دغه شانتي سینتھیټک ریاکشن چې A او A ته یو ځای کې که نه نو اوس به اټ ویل نیډ انرژي نو دا سینتھیټک دی خو دا به انډرګانیک په دې ټولو پوینټونو پوه شوئ چې انډرګانیک او اګزرګانیک اوس وایي ستا هسې بس اندازه لګېدلي اوس راشئ د خپل کمپاونډ لا او د انزایم لا ټول چل په دې ځای کې دی پښتو خبره یا خدای پاک چې دا کوم الله بدلته یا خو دې دا کنه د انسان د زور نه بهر ده څه چلې کړلې اوس دا باڼ با یا به سینتھیټیکی یا به کیټالیټیکی کنه اس زمن دا کیټالیټیک باڼ دی سره کیټالیټیک باڼ دی ماتول غواړي او په دې باڼ کې خپل نیگیټیو چارج دی لکه دا کمپاوند یو طرف تم نیگیټیو دی بل طرف تم لکه A په یو بل پورې نښتي خو ماتول غواړي صحیح نو عام طور چې کم کیټالیټیک باندونه یې کنه نو هغه ته د دلته څه خو دی سیمیلر چارج څه خو دی سیمیلر چارج نو دی A د مخکې نه یو بل ټیل وهل یو بل ته حالت اړم کړو خو باندې نیولې او سپې د برې نه نور ریپلشن نه غي لکه اوس دا دوانه لکان دي کنه ماته سلو وکړي دې دوانه لاس ورکړل ټیک شو تاسو ته ما ټمپریچر ویل چې ټمپریچر څه وایي ها نه مې ویلې څه وایي ټمپریچر the dancing speed of the molecules is called average kinetic energy یا په پښتو کې وته چې مونږ وایو مونږ یاره چې د په کم سپیډ غړيږي اوس دې دوه لکانو یو بل سره لاس ورکړل ماته دې مثال ته لږ وکړې چې څه کلیر شي نو دوی چې ناس دي نو د دې د لاس وسومره سټیبلی په نسبت د دې چې د لاس ورکړ او د ګرځي نو دا لګ ولنریبل نشو لکه دا خطر کې شو کنه نو د ګرځېدو د ناس ته څه فرق دی ټمپریچر یعنی اوس کاینټیک انرژي سیواله اوس د لکانو منډه کړه څه کړه منډه کړه نو دا باندې نورم په خطر کې نشو ځکه په د زور ډیر راغی جټکی به ډیر خوري کنه اوس سره د ټوپونه مکړو نو په دا باندې دا نورم خطر کې شو دا باندې کنه نو په دې ټمپریچر دا باندې د سیماتيږي په ټمپریچر دا باندې ولې ماتيږي چې دا مالیکول چې په غړې دوشي د دومره زور شروع کې چې دیو بل نو شو کېږي صحیح اوس دا باندې دلته دی او یو سړی په مارسه غلې غونتره وړه د پاسم پکې نه اسمم نور چاتن دی خو یو سړی مې راوړل په باندې لازم می نو دا ماین رسټرس کا کنه نو دا سړی دی په قلاره ناشتي لکه ټمپریچر مې ول نه دی سی واکړه مطلب زماره خبرې دار ہے په منډو کړي مې نه دی خو دا باند ولنریبل نشو نو دای چلو کو دی ریپلسیو فورس په روم ټمپریچر باندې په دې مالیکول کې خو سم وایبریشن شتي کنه نو په خپل روم ټمپریچر باندې چې ولدا ریپلشن راشي یو پړاخته ناری کیو باندې دا انزایم ویډی سي ماتای یعنی هغه ته الکتروسټیټیک ریپلشن ورجوخ کی یا چې کم سینتھیټیک راغی سره چل گئی لکه دام نیگیټیو چارج دی دام نیگیټیو چارج دا خو سینتھیسس نه کوي یو بل ریپل کوي نو دو عدالت کې اپوزیټ چارج خو دی او نو دی خو راځي کې دی نشو یو بل تکنه او هغه اپوزیټ چارج ولګي دا دومره سترانګ دی چې د دې ریپلشن نه سترانګ انسان لوس راشي تاسو سره چې کم پاس پیټی کنه پر درې نیگیټیو چارج نه لکه صحیح نو تاسو سره چې کم بل پاس پیټ ته پاغه باندې وتم دا چارج زی اخو نور ځان لکوي نو دا بوستي ول تاسو څنګه راځي دیکھه دا چې په کوم انزایم کې کیږي پای کې دوه پروټان خپل کنه چې د پلاروم دا پازیټیو چارج نشي مینټین کولای هغه دا سو کې د پروټان پورې لاول ون خلای نو چې پروټان مون خد نو پازیټیو چارج شته کې نیگیټیو نه نیگیټیو چارج ختم کولا نو اول ریپلشن ختم کی به خپ قلا هر یو بل تراجح کوي راځي مړه
چې به پری دی نو دا پروټون چې دی بل شي په هغه بیا چارج راغلی بیا په ریپل شي نه خو بیا خو انختی کنه صحیح ده سلک پوه شوي نو چې کوم سنتھیټیک ریاکشن یې هغه ته اټریکټیو فورس کړي چې کوم ډسټرکټیو ریاکشن یې هغه ته ریپلسیو کړي او دغه الکتروسټیټیک ریپلشن او اټریکشن لګي هغه کم انرژي چې په ریاکشن کې پکار و هغه ته دی پرووایډ کړي نه غزه چې هم سجاد پس د جی بغدی هغه د الکتروسټیټیک ریپلشن یا اټریکشن نور په یو ریاکشن چې کوم انرژي پکار ده دا به یو کین ناٹ چینج اٹ یو کین ناٹ دا نه چینج کیږي خلکا پوه شئ په خبره نو د دغه په وجه باندې تاسو ته چې ما نیگیټیو چارجز کم شو کنه یو نیگیټیو چارج دا لاړ یو نیگیټیو چارج دا لاړ لکه نو دا چې ختم شو نو دا دو نیگیټیو چارج کم نشو نو دغه ته حالت پازیټیو پروتون هغه اټریکشن کم نشو چې کم نشو اوس به غزار کیږي ما تاسو ته ما به غزار کیږي ریزن فیکټر داو نو په دې تیوري پوه شو اوس چې موږ وایو چې را انزایم ولی په لو انرژي اکټیویشن انرژي باندې کار کوي دا ډېر انټرېسټینګ کار دی صحیح ده اوس موږ راځو چې آیا د انزایم با ټول عمر په یو سپیډ لګیږي دسې لیونه کنا د په پکې چې ترو کیږي تیزیږي بس کای بار لګیا کیږي با کدي څنګه دا کفرس کا انزایم دسې په یو سنا باندې شروع کړه کنه په ماتولو په یو سنا او لکه ضرورت یو کنه د ماتای لګیای نو زمونږ د باډي زمونږ د انزایم دسې 2.5 غنټې هم نه کیږي وړدی به دا ولیکړي ښا راته بیا نټینګي نو د دې لپاره خپل سیستم دی چې هغه انکې او اپکې چې هغه ته کار کوه او ته کار مکا لکه عام طور باډي په هارمونز کوي سر په ریاکشن مطلب ټمپریچر اپټیمم هغه خو دې څه نه ده لکه په یو اپټیمم ټمپریچر باندې به یو ریاکشن کیږي خو کته او ته زیات کې یا کم کې په انزایمټیک کیس کې نو بیا باندې کیږي او په انزایم الته بیا انزایم کار پرې دي کنه نو موږ دا خبره کوو چې یاره دا انزایم با 24 غنټې په یو سپیډ لګي کنه چرته دې صاحب په دې منس کې علي صحیح شو نو دې ته موږ وایو انزایم کنټرول یعنی دا انزایم څوک کنټرول کوي چې بس کا ولګیا شه نو د انزایم کنټرول د پاره چې کومي اوس د انزایم لګیا دی کار کوي یو شی راغی او دو ته وی چې مکوا نو دغه سیستا دا کم چې د انزایم کار بندای کنه دې ته وی انزایم انهبیټر څه ته وی انزایم انهبیټر وته وی یعنی ا compound which inhibit या stop or such होता है inhibit the function of enzyme is called inhibitor नो का enzyme inhibitor होता है या कोई general inhibitor होता है हाँ नो लका enzyme control के लावल रावाल है क्या ना enzyme control नो मंग वायु ची enzyme چې کم کمپاوند لګي او انزایم بندي هغه ته سوی انهبیټر ولې ونه شو ها a compound which inhibit yani stop kana the function of enzyme the function of enzyme now here the soy is called inhibitor yani inhibitor هغه شی دی چې کوم د انزایم فنکشن ودري ای به بټیک دی صحیح شو نو انزایم دوه قسم دي څو قسم دي inhibitors inhibitors are of two types Number 1, irreversible inhibitor. Irreversible inhibitor. Irreversible reaction next there that again.
یعنی کم شی چې په انزایم پورې پرمننٹ اٹیچ کیږي او پرمننٹ انزایم بندي کنه اندغه بیا ریورس نه لکه دغه انزایم لنډه خبره ده نو دغه انهبیټر ته موږ وایو irreversible inhibitor. The inhibitors which binds to enzymes permanently. Their reaction is irreversible. نو دې ته مسول irreversible inhibitors. تاسو په کتاب کې او غلطی را پدې اوس لږ پوهی. تاسو په کتاب کې او تلیکلی د دې एग्जांपल بسې poison. نه هر هغه شی چې په انزایم پورې irreversible attachment کوي this is called poison. یعنی د irreversible inhibitor دویم نوم څه دی؟ poison. دې خبر زما پوه نه شوي. لکه زما رقم سره چې تیز منډه وي هغه ته سوی رنر. صحیح ده؟ نو دې نه ده. رنر تیز منډه وي دا ډیفینیشن دی. دا ډیفینیشن نه دی د پوایزن. دا एग्जांपल نه دی، دا ډیفینیشن دی. په एग्जांपल کې او په ډیفینیشن فرق دی. لکه مطلب دا دی چې بل شی د پوایزن نه علاوه بل شی هم کې دی شي کنه چې एग्जांपल کوتا لکه زم تیز منډه نه سجاد تیز منډه وي ابو بکر تیز منډه وي ساق تیز منډه وي درې एग्जांपल شو باګه سجاد یو دی زم نه کم شي چې تیز منډه وي هغه ته سجاد وي صحیح ده دا نور بیا د एग्जांपल سي فونه شي نو خبره لکه زکه تاسو دا ټکه ماره صد پر راغس د زما په کار دی تاسو ته زکه کلیر کول غواړم یعنی irreversible inhibitors are also called poisons. دا د irreversible inhibitor دویم نوم دی. Irreversible inhibitors are also called poisons. اوس که چرته په objective کې په پیپر کې دا کوېسچن نه چې یاره واټ از د ایگزامپل اف irreversible inhibitors ولاندې ورکړو یو پکې پویزن نو ته پویزن ولیکه خیر دی او نه لکه د غلط شي ولیکه چلو اوس چې په کتاب کې غلط دی او یو ایگزامینر زما په شانتې سړی راغلی او ته پته نه او هغه د پیپر نه کتاب جوړوي خو غلط رالی که نه نو ته خیر دی د خپل کتاب مطابق دا غلط څیز بیا زده که خو دی داسې نه دې پورې پوه شوې لکه دا زه په بل څه اپلای کوم بیا به تاسو ته الګ کلیر شي اوس دا خپل ټاپک امر په دې پریدو دویم خبرې لرزو دویم نمبر انزایم زمون سره دی ریورسیبل انهبیټرز دویم سری ریورسیبل انهبیټرز یعنی هغه انهبیټرز چې دا کله انزایم ته اٹیچ شي نو ټیک دا اٹیچ شي خو دې ډیر زیات زناور نه چې مستقل وي نه او واپس نه یعنی کله اٹیچ کیږي او کله جدا کیږي مطلب دا دی دا د سیل خپل سیستم دی چې کله ضرورتي لاړ شي په انزایم پورې ونخل انزایم بند کی چې ته کار مکوه چې کله بیا د انزایم د کار ضرورت شي نو هغه انهبیټر ته لر شي کار شروع کی صحیح ده ته پوه شوې ها ودا خو نه وي ښه مونږ سوال چې را these inhibitors can attach and detach according to the need یا condition د حالات مطابق دیو انزایم ته اٹیچ کیږي او بیا ته واپس کیږي هم بیا ته ریورس کیږي هم صحیح ده اوس موږ وایو چې دا ریورسیبل انهبیټرز بیا دوه قسم دي جی کمپټیټیو او نان کمپټیټیو یعنی ریورسیبل انهبیټرز بیا څو قسم دي ټو ټایپس دي یو ته موږ وایو کمپټیټیو راځه یاره دی به لږ ناوخته اوس ګاریږي که نه ته انجینیرینګ والی لکه
د انجینیرینګ ولا دی د انجینیرینګ کې که بایو کې ها 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 کمپټیټیو انهبیټرز تا کوم کالج کې ایڈمیشن کړی دی ICS کم ځای مراد سے बोला हर जगह दाखिले څنګه کړل چې ته ها ها کمپټیټیو انهبیټر څه ته وایي کمپټیشن پیژنې لگا Yes, sir. Between two bodies. بس نه دی ها تاسو د هر سره مقابله کې دی شي د سپی سره No, sir. نشي کېدای کنه ولې نه 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 د مقابله زما مطلب کمپټیشن لکه اغسطا سره اغسطا په شان سبق وای No, sir. ولې اغا د میډیکل کالج کمپټیشن نه دی هغه لپاره دا غو دی بل سره تاسو سره کمپټیشن نشته ولې نشته هغه تاسو نه پری دی هغه لپاره کرسي نشته نشته راغ کرسي ستاسو د یو بل سره کمپټیشن دی په خپل منځ کې ستاسو ولې کمپټیشن دی ستاسو څنګه کمپټیشن یو آر سیم نه یو آر سیم نمبر 1 یو آر سیم او نمبر 2 یو آر کمپیټینګ فار د سیم پلیس تاسو چې کوم زیته زور یو زیته زور کوي دې پوینټ پوه شوي نو چې کله دوه سیزونه یو زیته زور کوي نو کمپټیشن دا غي پر رننګ کې دا اخرنی ان پوینټ تر ټول زور کوي نو کمپټیشن څه کوي کدا ان پوینټ پکې نه عزت دي بیا کمپټیشن وږي لکه منډه وام سونه بوام نو یو کمپټیټیو پوینټ دی او کمپټیټیو پوینټ عام طوري اکټیو سایت صحیح لکه دا اکټیو سایت ته دا څه دی دا اکټیو سایت ته اوس دوه کمپاونډز د سیدي چې دا غو شکل تقریبا یو شان کړي نو دا یو هم دیزی ته زور کوي چې یاره دیزی له وراله صحیح ده او د دې بل هم دا زور دی چې دیزی له وراله نو د شکل په لحاظ سره به دا دواړه یو شان دي خو د چارج په لحاظ سره به یو شان صحیح ده نو په دې کې به یو سبسټریټ او یو به سبسټریټ نه وي خو دواړه به د قضیه ورزي لکه اوس دا ستا کرسۍ د په دې خو بني ادم کې ناسته شي کنه او په دې ځبانه ما بل یو سړی راوځه دغه ځي بار یو دکاندار مې راوځه دلته مې کېناو نو ستاره کې راستو ځای پاتې شو ستاره کې راستو اوس پرس کا تاسو دلته سوال کانی لس او زلس دکانداران نه ولم دلته نو تاسو ته برکې راستو چانس سمري پپټي د کرسۍ به پرس کا لس شي کنه لس تاسو لس دکانداران دی او لس کرسۍ دی هو شي زمانډه کې زی ورشي به نیم چانس تا ته د نیم هغه ته دی خو که زه دا دکانداران شل کم نو ستاسو چانس به د 50 نه 33% شي که پرس که زه دا دکانداران 30 کم نو تاسو ته به چانس 25% شي که ما دې خبرې ته لږ وخت کې چل لای د دقه ځینه بس تاسو خبره کلیر شي یعنی بل مثال ته وکړې لکه ما ته سړی په دغه کې کوریا خو دې شپه د تیار د انسان غوستر کې نشتی کنه کشته او رالی او خوریا مرخنۍ دی یا چڼه ده او تو لګې تا ته پکې نیمه غټه واچولې نو دې بکله غټه رالی کله بچړه رالی کنه نو د خوراک سپیډ بنیم نشي زکه چې غټه ما قزیل زی کم لچې چڼه زی اوس تو لګې دا چڼه دې پکې دې د تعداد پکې رو سي وکا نو دې غټه د بچانس کمیږي نه کمیږي بکنه نو تب کمپټیټیو انزایم انهبیټر په څه پیژنې چې کله وته ته سبسټریټ کنسنټریشن سیوا کی د ریاکشن به سره سیوا کیږي اوس یو سړی دی لکه د ماښامې چڼه خوري او سجاد راغی او د دې نه ونیو چلو کو د دې مری نه ونیو تو تسل پیری دا غټي تلر کا ټولو ته چڼه واچو د دې اوس خوري کته اوس غټي سیوا کی او کچڼه پاغي په فرق راځي نو که فرض کته سبسټریټ سیوا کې او ریاکشن نه تیزیږي د دې مطلب دا چې دا کمپټیټیو انهبیټر د چڼې او د غټي خو د خلې ته مقابله وا نو د دې خو د بل ځای الله تعالی
نو کمپټیټیو انهبیټر هغه شي ته وایي چې دی به هم هغه ځیله ځي کوم ځیله چې سبسټریټ دې دواړو به ورته رسي کمپټیشن وي صحیح ده نو د کمپټیټیو انهبیټر دوه کریکټرز دي کم they are structural analogs structural यानी एनालॉग मीन्स हम शक्ल का ना एनालॉग्स ऑफ सबस्ट्रेट دا به د سبسټریټ هم شکلی یعنی انزایم به په دوکه کیږي الکه د چارج ماندلی کله مره سټرکچر خبره وکړه یا جیومټریکل نمبر 2 they attaches to the active site دوم active site ته اٹیچ کیږي او change in substrate concentration will change the reaction rate دا سره په دې باندې ډیر زیات کوېسچن راځي ښه چیرې یو ریاکشن دی په هغه کې انهبیټر دی ما ته سبسټریټ کنسنټریشن سیوا کو ریاکشن تیز شو څه مطلب چې دا کمپټیټیو دی ما ته سبسټریټ کنسنټریشن سیوا کو خو ریاکشن باندې اثر پرې نه وت مطلب دا کمپټیټیو نه دی ښه یعنی دا پوینټ سره یاد ساتئ چې څه شی دی د ریاکشن ریټ چې دی changes with change in substrate concentration. The substrate, the concentration, the change के दो सरसी चलू शी, the reaction rate हम change की. हद्देन तमाम वायु non-competitive inhibitors. बस तैयारा, बस ते non-competitive inhibitors. यानी दो दिस इलेनोर्जी. دا چرته په دې انزایم کې بل یو ځای کنه هغه ته اٹیچ کیږي دسه خو چې اٹیچ شي نو دسه اٹیچ شي چې اکټیو سایت لې هم کار کړای هغه مران کړای لګټه لکه ته تر مرینه ونه چې دا خلاص پات شي نه یعنی دو اکټیو سایت کې ډیسټورشن پیدا کوي خو انډایرکټ ها نو دو دا سټرکچرل انالاګوم نه دي اکټیو سایت تم نه اٹیچ کیږي او په سبسټریټ کنسنټریشن په چینج باندې په ریاکشن چینج هم نه بروزي صحیح ده they are not structural analogs number 1 them attaches بل زیات اٹیچ کیږي ها somewhere else of active site the active site نه بل زیات अलग दक्का ज़ेत होई एलोस्टेरिक साइट सोत होई दे बल ज़ीता सुनो मुझे लगा दा कम ज़ीते चिदा इनहिबिटर अटैच की एलोस्टेरिक साइट हाँ कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट यानी दो एलोस्टेरिक साइट अटैच की आओ चिकला गए ता अटैच शीनो पर असरे पचा बंदी पेक्टिव साइट बंदी हाँ its attachment cause distortion पेज ने लगा शक्ल राना वालों तो हाँ distortion in active site और पर substrate बांधी बे असर नहीं बस हाँ ऐसी वो बल्ट के उस रिज़्द कई अलग मिसाल मत मिसाल तो बच्चे रही मंग टोल यो शांसालू बरे कम रखे ना अलू یو شان سالو کنه هوا لکه اکسیجن لږ ما مطلب دا ټول یو شان یو کنه ما خبره ته وکړی دې کمرې ته سړی د شهر غزار کی چې خلک صابندې نه ټول ته بس صابندې کی کنه صحیح ٹھیک ده ها اوس پرس کا پمن کې یو شی د شي چې راغه لکه اوس منګه ټول منګه سس وبس کو کنه بس کو